بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة ركوع نمبر 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم هركلة ويل الله عيسى زويد مريم أأنت قلت للناس اتخذوني آياتا ویلی دی خلقو تا چی ونیسی ما و امی و مور زما الهین معبودان دوا من دون الله سوا د الله نه. قال اویل عیسی علیہ السلام سبحانک پاکی د تا لرا ما یکون لی ندی مناسب ما لرا ان اقولا چی زوایما ما هغه خبره لیس لی بحق چی نشته دی ما ته د هغې حق. ان كنت قلته کچری ومزه چې ما ویلې وې دا خبره فقد علمته نو یقینا الله تا ته به پته وي تا ته به معلومه وي. تعلم ما فی نفسی الله ته پوهې په هغه څه چې زما په زړه کې دي ولا اعلم ما فی نفسک او زه نه یم پوهه په هغه څه چې ستا په ذات کې دي. انک انت علام الغیوب بېشکه ته پوهې په غیبو باندې. ما قلت لهم ندی ویلی ما دوی ته الا ما امرتنی به مگر هغه چې تا ما له حکم را کړی په هغې سره ان اعبدوا الله ربي وربکم چې عبادت کوئ د الله چې رب زما او رب ستاسو دی. وکنت علیهم شهیدا او وم زه په دوی باندې ګواه نګران ما دمت فیهم تر څو چې زه په دوی کې ومه. فلما توفیتنی هر کله چې تا واپس وغوښتلم زه كنت انت الرقیب علیهم نو وې ته نګران په دوی باندې. وانت علی کل شیء شهید او بېشکه ته په هر څیز باندې نظر لرونکی یې. تعذبهم کچری ته عذاب ورکې دوی ته فانهم عبادک نو بېشکه دوی ستا بندګان دي. وان تغفر لهم او کچری ته معافي وکې دوی ته فانک انت العزیز الحکیم نو بېشکه ته غالب او حکمت والی. قال الله وبوی الله پاک هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم چې په نن ورځ به فایده ورکړي رښتینو خلکو ته رښتیا د هغوی لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا د دوی دپاره جنتونه دي چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه او همیشه به دوی په دې کې د همیشه دپاره. رضی الله عنهم ورضوا عنه راضي شو الله د دوی نه او راضي شو دوی د الله نه. ذلک الفوز العظیم او دا لویه کامیابي ده. لله ملک السماوات والارض الله لربات شاهد اسمانونو د ځمکې دا وما فیهن او هغه څه چې په دې کې دي وهو علی کل شیء قدیر او الله په هر څیز باندې قادر دی. اوس په آخره کې د صورت په آخره کې الله رب العالمین دا خبره واضحه وکړله چې عیسی علیه السلام په خپله دا خبره کوي چې رب العالمین زه ستا بنده یم او زما امتم الله که ته ول عذاب ورکې نو هم ستا بندګان دي او که ته یې معاف کې جو ته بخونکی مهربانه یې په هر څه باندې غالب یې اختیار ستا په لاس کې دی. او عیسی علیه السلام په خپله دا وایي چې د یو الله بندګي کوئ او د الله سره هېڅوک مه شریکوئ. خبره ختم. دا ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې د قرآن د نازلېدو په وخت کې باقاعده د حضرت مریم بیبي په شکل باندې بوتان جوړ کړی شوي باقاعده بتخانې وي او د هغې به عبادت کېدو. نو دلته خبره واضحه شوه.